لوط علیه السلام لرالی او د خشتو الکانو په شکل کې رالی خوبصورت الکان چې لوط علیه السلام وتو قتل چې دا خو ډیر خوبصورت او خشته الکان دی او زما میلمانه دي زرې په دروازه باندې وردن نکل کور کې کینول دروازه بند کړه ډیر زیات غمجن شو زما قوم اخو ګرځوم د الکانو پسې او داسې خشته لکان او دا قیده ده د چا د میلمه بیزتی دا هغه کوربه بیزتی ده اسې نه دوی پې خبر نشي هغې په کوټه کې ځان سره کینول ښځې هغې خلکو کاپیرانو سره ملګرې وه هغوی ته یې لاړه سیډي یې ورته وکړه راشئ مقصد هم دلته پوره کېږي داسې خشته خلک میلمانه شوي دی زما د خاوند چې غږ یې مه کوه هغوی رالل چې هغوی څنګه رالل ور یې وډبو لوط علیه السلام ته یې ور راته لرې کوه هغه ورته وی ور درته څنګه لرې کړم وایي تا ته پته نه لګي ور راته لرې کوه موږ چې کوم کار پسې راغلي یو بس هغې کار به موږ کوو ور راته لرې کوه لوط علیه السلام ورته یې ګوره زما دا لونه دي او زما دا لونه دا به ستاسو سردارانو ته په نکاح کم په هغې زمانه کې د مسلمان او د کافر په مابین کې نکاح جایز وه لکه د دواړو جهانو د سردار مبارک لور زینب دا په ابوالعاص باندې واده وه او ابوالعاص کافر بیا وروستو د هغې نه منه راغلې ده او یا د مسلمانانو دا ښځې دا د پیغمبر روحاني لونه دي که نه هغوی ورته یې لونو مونو سره هم کار نشته بس ور راته کلاوخه لوط علیه السلام یرمان چې زما دی وخت کې یو ټکانه وي او زما سو ټکانه وي او مضبوط قوم زما څوک وي چې هغې نه مې امداد غوښتی وي فرشتې دا ټولې خبرې اوري دوی په دیوال سر اوچت که دی خوا ورته فرشتې وایي ور ورته کلاوخه دوی دومره هم موږ ته نشي رانږدې کېدی موږ د الله استازي یو فرشتي نشي رانږدې کېدی ور ورته کلاوخه چې ور یې ورته کولو کو دوی را دننه شو او جبریل امین ورته لږ دا موټه خوځو رب العالمین په دې سترګو باندې ړانده کړل او غرې والې تختې داسې میلمانې راغلي چې ساحران دي په سترګو ړانده شو وتښتېدل لوط علیه السلام ورته څنګه راغلی وی په دوی باندې به سبا سار به په دوی د الله عذاب راځي تم د دې ښار نه وځه او ځان سره د خپل مسلمانان هم ځان سره وباسه لوڼې مسلمانانې وې دا هم ځان سره وباسه ښځه به در سره سزې پورې ځي خو دا به واپس کېږي دا هم د دوی ملګری دا پکې غر کېږي